کتونکو دې ټایم کې زه د ضلع باجوړ په ډېره لویه تعلیمي اداره ګورنمنټ کالج اف ټیکنالوجي ښار کې موجود یم. موږ سره د دې ادارې ډېر ستر مشر اسسټنټ پروفیسر محمد رشید صاحب موجود دی. کله نه چې د چارج اخیستی یقینا دې اداره کې ډېر لوی انقلاب راغلی دی او زه یقین لرم چې د دا محنت به دغه شانته جاري وي. موږ ته د خپل مصروف او قیمتي ټایم نه ټایم راکړی دی. ډېرې زیاته مننه کوو دې ادارې په تاریخ باندې به لږه خبره کوو. دې نه هټ کر څومره پرمختګ دې ادارې کړی دی او ستاسو پلانینګ سره یې ډېرې بهترۍ دپاره سر جي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مهرباني شکریه سایل صاحب، تاسو راغلی قیمتي وخت هم راکړو، بیا په دې روژه کې دلته راغلی. یو جهان مننه. گورنمنٹ کالج آف ټیکنالوجي په دې نوم باندې نن یادیږي. دا په 1987 کې جوړ شوی دی. هغه وخت کې ایز ا گورنمنٹ ووکیشنل سنټر جوړ شوی. د هغې خاصه دا وه چې 6 میاشتې کم هنر و. هغه وخت کې یو بل قسم و چې کوم د افغان ریفیوجیز راتلله، د هغې دپاره د هنر یو انتظام و. نو په شروع کې د دې سټارټ هم د هغه خلکو لپاره و چې چاته په ټریکټر باندې لیولینګ زده کول، ترکاڼۍ هنر ور زده کول، ټیلرینګ یا نور د دې سره چې څنګه پلاستر شو یا د خټې ګټې کار کول. دا د هغه وخت د دې خاصه وه. بیا د وخت د تېرېدو سره په ټیکنالوژي کې جدت راته، د وخت تقاضې بدلېدلې. نو د هغې نه بعد د سټپ بای سټپ راتله. بیا وروستو ګورنمنټ ووکیشنل ټیکنیکل سنټر ته جوړ شو. بیا یې خاصه لږه هغه 6 میاشتې کورس په ځای پاتې شو، هغه به هم چلېده. بیا پکې د کال دم شروع شو. بیا په 2010 کې دا جي ټي آی جوړه شوه، ګورنمنټ ټیکنیکل انسټیټیوټ اپګریډ شوله. او په 2010 کې د دې هغه د سند دورانیه چې هغه 3 کاله ته ورسېدله. یعنې شروع کې د 6 میاشتو سند ورکاو. په 2010 کې د دې پوزیشن ته ورسېده چې د 3 کالو سند ورکړی شي. او هغه سټارټ په دې الکتریکل کې واخست. ډي ای الکتریکل ورته موږ وایو، ډپلوما اف اسوسییټ انجینیرینګ، کوم چې زموږ سره سب انجینیر یا په وابډا کې یا په سی ان ډبلیو کې یا د ریلوې د ملک په مختلف محکمو کې زموږ سره د هغو روزګار کیږي. 2010 نه بعد بیا دا موږ چې کوم بلاک کې اوس ناست یو، 2013 کې دا پاک آرمي انجینیرینګ کور دا بلاک جوړ کو او کیانی صاحب د دې افتتاح وکړله. او په هغه وخت کې په دې کې 3 ټیکنالوجیز ایډیشن وکړو. الکتریکل چونکې الریډي 2010 کې سټارټ شوی، 2013 کې دی سیول ټیکنالوجي، میکینیکل او مایننګ. چونکې سیول ټیکنالوجي خو اورال داسې ده چې دا ګلوبلي په دې کې ټول عمر هغه پوټنشل موجود دی. میکینیکل او مایننګ چونکې په قبایلي اضلاع کې یا په مرج ډسټرکټ کې د منرل په حواله سره ډېر پوټنشل موجود دی. نو هغه شی په پام کې ولیدو چې را لوکل خلک دلته ټرین کړی شي، ډي ای یا ټیکنیکلی هغه د دې قابل جوړ کړی شي چې سبا په د خپل علاقه کې هغه روزګار پیدا کړی شي. نو دلته مایننګ خصوصي تعارف په دې علاقه کې یا په دې کالج کې د دغه مقصد دپاره شو. میکینیکل هم یو ګرین ټیکنالوجي ده، نیشنل او انټرنیشنل دواړه مارکیټ لکه هغه جاب لري. او دا ده چې سړی پکې محنت څومره کوي. اسې که موږ اوسه پورې به دې ادارې څونه فني خلک ورکړی خپلې ضلعې دپاره؟ اچھا، اوسه پورې په مختلف نوعیتو کې یعنې د 2010 پورې دی د شارټ ټرم سکل د کم یعنې د هنر د 6 میاشتو کم هنر و هغه دی ورکړی دی. او د هغې نه پس بیا د 2013 نه پس موږ یو خپل ډیجیټایز منی پروګرام جوړ کړی دی. هغه کې دا ده چې زموږ سره څومره کسان انرول کیږي، پاس اوټ کیږي، بیا چرته ځي، څه کوي، روزګار شته دی نشته دی. نو اوسه پورې تقریبا 1300 کسان زموږ د داسې فارغ دي چې هغوی یا د هغوی سره ډي ای ده یا د هغې سره 6 میاشتې سټارټ کورس هنر وسه دی یا ډپلوما ان انفارمیشن ټیکنالوجي ډي ای ټي. دغه حده پورې زموږ د فارغ شوي دي. او که چا پکې لږ ډېر محنت کړی دی نو یقین وکړئ ذات زه د زړه نه وایم چې زیاتر پکې په روزګار دي، سبجیکټ ټو د کنډیشن که هغه هلک دلته محنت کړی دی نو بېروزګاره هېڅوک نشته دی. اسې د کله چې جابونه راځي نو اوس دا هم ویلی کېږي چې یاره دا خلک د دې ادارونه چې کوم فني خلک د هغو دپاره پکې خاص د دې ډپلوما ضروري وي ګنې بیا به ورتاسې ګوري. تاسو څه وایي؟ داسې ده که دنیا ته تاسو وګورئ نو چینج از ا پرمننٹ فینامینن ان دس ورلڈ. وایي هغه وایي که نه ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں. ټیکنالوجي کې چینج را روان دی. نو هغه خلک چې د دغه چینج سره ځان برابروي
هغه به روزګار هم بیا میځي، هغه به ښه معاشیت هم بیا میځي، هغه به ژوند بیا هم ښه جوړیږي. نو لازمي خبره ده بغیر د ټکنالوژي نه ته د دنیا کارونه اوس نشي ترسره کولی. د دنیا چې څه اکټیویټیز دي هغه په ټکنالوژي ډیپنډنټ دي. ته هلته هله کار کولی شي چې ستا سره د دې هنر د صحیح په دغه ټکنالوژي ته پوهېږي. موږ نور څه نه کوو، موږ هغه ګلوبل یعنی بین الاقوامي او قومي چینجز ته ګورو، حالاتو ته ګورو، د هغې موافق موږ خپل کورس آوټلاین جوړو، ټکنالوژي یا ډي ای یا شارټ کورس هغه د هغې مطابق وي. هغه که څوک وکړي نو هغه چې کله هغه فیلډ ته لاړ شي نو سبا په هغه ځای کې مقابله شي کولی، مخ په وړاندې شي تللی. اساتذه څنګه په مینه باندې کار کوي، طالب علمان څنګه د هغې نه استفاده حاصلي؟ ډېر ټایم دی وشو چارج دی اخیستی دی، خپله چې ګورې منټۍ کوي څه سره چارج داسې ده. ما چې چارج اخیستی تقریبا 11 میاشتې وشولې. د 11 میاشتو کې په یوه خبره یقین وساته چې موږ 11 منټ نه یو ناست، او یوازې زه نه، زه خو هسې یو هغه سمبل یم، زما ټول سټاف ناست نه دی. هارډلی به ته زه دا ویم چې یو کس به ډېر په مشکله چېرته په ورځ کې ډیوټي آرز کې یو ټیم کې ناست وي. نور موږ لګیا موږ ټول سټرکچر د دې چینج کړو. موږ دې له بجلي ورکړله ځکه چې دا ټکنیکل ادارې د بجلۍ نه بغیر نه چلیږي. موږ پکې بجلي اویلیبل کړه، ورکشاپ هم پکې څه نوي جوړ کړه، څه هغه نور فعاله کړه. د سټوډنټانو دپاره د دغه ټولو شیونو فنکشنل کېدل، مهیا کېدل دا لازمي دي. موږ هغه وکړله. اوس د سټوډنټ فرض دا دی چې هغه اټینډنس ورکړي، هغه کلاس ته راشي، سټاف یې موجود دی، وسایل یې موجود دي. که دا سټاف دلته موجود وي، د سټوډنټ موجودګي راشي، دریم یو پراډکټ جوړیږي چې هغه ته دا سټوډنټ پاس آوټ موږ وایو، هغه به بیا نیشنلي او انټرنیشنلي اکسپټیبل هم وي او مقابله به هم کولی شي. هغه به ډېر ښه ارنینګ کولی شي، ډېر ښه پیسې به ګټي، او غټه خبره دا ده هغه به معاشرې ته ډېر ښه کردار ورکوي. هغه چې کوم کار کوي هغه به ډېر بهترین انداز کې کوي. نو هغه چاته چې دی سرویسز ورکوي هغه به هم سیټسفاید وي، دی به په خپله هم سیټسفاید وي، موږ به هم سیټسفاید یو چېرې زموږ نه یو چا هنر زده کوو هغه دې حد ته ورسېد. مرکه په دې غرض باندې وشوه چې پیغام به ورکوو هغه والدینو ته چې دې ټیم کې تا اوري یا دې ګوري، نو څه داسې پیغام به ورکوې تلو تلو کې چې راغی ساعتې خبره باندې سوچ وکړي چې خپل بچي راولېږي څنګه؟ ډېره خوندوره خبره دې وکړه. زه اکثر په دې ارزو یم چې یاره موږ نه هر چا نه کېدی شي. ګوره یوه خبره کلیر ده، دا دور د ټکنالوژي دی، هغه قومونه پکې مټور دي چې د چا سره ټکنالوژي ده. موږ ټکنالوژي جوړولی نه شو خو موږ یې استعمال کې راوستی شو. والدینو ته مې دا خواست دی چې د وخت تقاضا وپېژني. ګوره هر کالج آبادول پکار دي، هر سکول آبادول پکار دي، خو دې ته کتل پکار دي چې ټرینډ د څه دی. زما زوی به 3 کاله بعد 4 کاله بعد روزګار به غواړي، روزګار هغه ته پیدا کول پکار دي. موږ که نیشنل او انټرنیشنل مارکیټ ګورو نو هغه ډېر کمپیټیټیو دی، او بیا پکې څه شیونه رسېږي چې د هغې سلیکشن پکار دی، هغه د ټکنالوژي ته دې راولېږي او قابله لکان دې راولېږي، او داسې لکان دې راولېږي چې هغوی دوی تپوس کوي. ځکه چې زه اکثر بیا د والدینو سره رابطه کوم نو چاته دا پته نه چې د زوی چېرته دی، نو چې دی په حیثیت پلار ته خبر نه دی چې زوی مې چېرته دی، کالج ته نه راځي، انرول دي دلته، کال بعد دی راشي بیا چې اوس موږ سختۍ نه کوو، بیا ویره دا داسې کوي دا هغسې کوي. نو زموږ خو صرف یو مقصد دی دلته چې موږ راولو، موږ پرې ذاتي طور هېڅ کار نه کوو، موږ ورځو تپوس هم دغه کوو، موږ وسایل هم هغه ته مهیا کوو، موږ سکالرشپ هم ورکوو، موږ ورته ډېر ښه غټ غټ انجینران پروفیسران کېنولي، هغو ته سبق هم وایي، لیب هم ورته فنکشنل کړی، بجلي هم ورکړې ده. د دې هر څه باوجود که د کوم شي کمي ده نو د والدینو د دلچسپۍ، د سټوډنټانو د عدمي دلچسپۍ. موږ له د دلچسپۍ هغه ټول سامان پوره کړی دی. اوس د دوی فرض دی چې راشي د ادارې ته، او بل خصوصي طور والدینو ته دا ریکویسټ کوم د ادارې ته راشئ، د ادارې ته راشئ، د دې خلکو سره کښېنئ. تاسو ته کیدای شي د بچو د مسلو پته نه وي، خو موږ ته یې پته ده، موږ به یې درته ووایو چې ستا د زوی دا مسلې دي، تاسو له دا په کور کې اډرس کوئ، موږ له دلته دا مسلې اډرس کړي، انشاءالله دلته ورته ایشو نشته، خو ته یې دا د کور ایشو ختمه کړه چې دا ایشوز به یې ختم شي. نو انشاءالله که دا وشوله، د علاقې نه، د ملک نه، د ټول ژوند ترقي په دې کې. تھینک یو سر، ډېره مننه. کتونکو د وډ ستر مشر محمد رشید صاحب ډېره مننه کوو. دا او د سټاف چې موږ ته خپل ټایم راکو، موږ به وخت په وخت باندې انشاءالله راځو کله چې دلته موږ ته څه ټایم موقع ملاویږي، انشاءالله د دې د پیغام د دې ښکلې خبرې به تاسو ته رسوو. الله پامان.